د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حمایتیانو اغیر اغلیو اغی سره چې کوم ظلم شوه او نو د اغی متعلق عقاید و جهاد صلی الله علیه و آله وسلم مبارک داغی د انتقام د پاره چې قریشو دغه معاهده ماته کا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته یو قاصد ولېګ ما تاسو ته ویلو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک قاصد درې خبرې بیان فرمایلی وینو یو کافر پاسې دو غوي مون جنگ کولو ته تیار یو معاهده مونږ ماته کړې ده او په دې خپله معاهده ماتولو باندې مونږ برقرار یو مونږ ته د دې خبرې فکر او پروا نشته دی خو چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم قاصد واپس شو نو د مکې مکرمې کافرو خپل مینس کې دا ویلې چې دا خو مونږ نه ډېر بدو شو او مونږ دپاره په دې فیصله کې ډېر لوی نقصان دی لہذا قاصد پسې کوشش وکړو خو قاصد تشریف وړلی ابو سفیان چونکې د ټول د مکی مکرمی د ټولو نه غټ سردارو نو ابو سفیان ټولو سره مشوره وکړه ابو سفیان لاړو مدینی منورې ته ما تاسو ته ویلي د خپلې لور حضرت ام حبیبه رمله رضی الله تعالی عنها چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بیبي مبارکه ده زمون ام المؤمنین د زمون مور مبارکه ده اغي کر چې کوم دینو لاړو دا واقعیا ما بیان کړی و چې غیت نه خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم بستر مبارکه ته نه غونډه کا کمی خبرې چې د دې په مینس کې شوی وي او ما تاسو ته دام ویلو چې د دې د قبر مبارک نه خوشبوئی تلله چې کله آبادی را غورځېدلې او د دې قبر مبارک پکې گیر شوی و چې هلته بیا آبادي کېدله نو قبر مبارک پکې راووتو هغه خاورو مبارکو نه خوشبوئی تلله تر دې پورې واقعه بیان شوې وه ما تاسو ته ویلي وو بعضې خلک وایي د اصحاب کرامو د قبورو نه خوشبوئی ځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې مبارکې نه ما تاسو ته ویلي وو خوشبوئی چې کوم دی د دنیا په ګوټ ګوټ کې خوره شوې ده او دا خبره کول ما تاسو ته ویلي د دغه خلکو مثال په شان د ګونګټ دی او دې کې ما د علماء دیوبند کثر الله سوادهم عقیده من بیان کړي و چې زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د عقیدی په کتابونو کې د حدیث مبارکو د قرآن مجید د آیاتونو مبارکو پرانا کې دا عقیده زمونږ ذکر ده چې زمونږ د
الله د محبوب صلی الله علیه و آله وسلم زمون د آقا صلی الله علیه وسلم د روزه مبارک خوره مبارک د الله پنیز باندې د بیت الله شریف نه د عرش مولا نه او د کرسی نه افضل او چته ده. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته ابو سفیان راغو. ابو سفیان رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته زم علامت راغلم چې ستا سو فرمای اغه منم معاهده کې توثیق کو دا معاهده زیاتو چې تاسو د کوم مقتولین او د شهداو په باره کې حکم فرمای اغه منو. آقا دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته مخ مبارک وګرځو دلاړو او حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تے زاریو مینتیو کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورتو فرمائلی دے باب کے زد سردار کا مت نلرم البتا تلار شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک پا دربار مبارک کے پا اوچت آواز سر اوایا چه ما معاہدہ چه کم نینو زیادہ کاؤ تاسو نه دا امن امید و توکل رم دا دغا اعلانو کو بیالارو. کافر ټول د په انتظار باندې ناستو د مکه مکرمه مشرکین او سرداران ټول په دې انتظار ناستو چې ابو سفیان څه خبر وروړي. ابو سفیان ورته دا ټول واقعیا بیان کا غي ورته ویل ته ناکام را واپس شوی وی. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ را دا او فرمایلی وی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د خبر مبارکه فرمایلو مقصد صرف دا جتا پوری خانداو کا تا ته پدی باندې امن نه ملاويږي. دلته کې پلسم رمضان المبارک باندې پلسم روزه باندې آقا دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک یو لشکر مقدس د پاکو ارواحو د پاکو هستو یو لشکر روان کړی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته فرمایلیو چې دا خبر دومره پټو ساتي چې دی مدینی منوره نظمون د لخکر د وتلو خبر چاته اونشي او چار چاپیره چې کمی باندې وینو د اغینم صحابه مبارک راجم شویو. خو یو بدری صحابی دی دا واقعه په دې باندې بیانوم چې د بدریینو متعلق یا د صحابه مبارک رضی الله تعالی عنهم متعلق دا خلق چې کم نینو د فساد او د شر خبرې کوي نو د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د طرفنا د خلقو حال سره سیوا د دین بل حال نه دی چې دا خلق د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په مخالفت باندې د اغي په باره کې د غلط خیال او د سپک خیال پیدا کېدل سره د دې چې کوم نه د ایمان نه خارجيږي. د صحابه منکر د صحابه ته بد ویون کې دا یاد لري دا کافر کیږي.
چا چې صحابه مبارکو ته بد ویلی د ایمان نه خلاصيږي. نن سبا بعض خلک هغه خلکو ته به طور مثال دا پیش کوي چې صحابو نه هم غلطیان شوي دي. حالانکه د صحابو مبارکو متعلق داسې خبرې کول اصحابه کرامو نه چې کمی چې دا خلق ورته غلطي وي خطائی ورته وي بطور غفلت که یو کار شوی دی نو هغې باندې الله جل جلاله هغې ته بخنه فرمایلې ده د هغې مؤاخذه نه ده فرمایلې. که په دنیا کې ورته څه زورنه ملو شوي نو الله جل جلاله د خپلو نږدو بندگانو چې کوم د الله مقرب خلق دي هغې ته الله جل جلاله دنیا کې معمولی غوندې زورنه ورکوي. لکه مثال په طور باندې ما تاسو ته بیان کړی وو د سیرت مبارک په دغه مبارکه موضوع کې ما تاسو ته بیان کړی وو چې د جنگ تبوک نه د غزوه تبوک نه 3 صحابه مبارک پاتې شوي وو. الله جل جلاله هغې ته زورنه په دنیا کې او فرمایله او بیا د هغې د توبې اعلان په قرآن پاک کې او فرمایلو تر قیامته پورې چې کوم دی د هغې براعت او خلاصې د هغې د توبې قبولوالی او د هغې د اوچت او لوړ مقام بیان چې کوم دی نو په هر منبر او محراب باندې کېږي. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ او حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک صحابہ دی ددی د برات اعلان الله جل جلاله ددی د کامیابی او ددی د توبې د قبلې دو بیان الله قرآن پاک کې فرمایلی دی. خو قرآن پاک کې الله تعالی او فرمایل چې آقا صلی الله علیه وسلم مبارک د دین مخ مبارک وګرځو. الله تعالی ورته او فرمایلی تعلق ور سره پریدي نو فضاقت علیهم الارض بما رحبت ورته الله فرمایي چې پدې د ازمکه را تنګ شوی و سره دې چې د ازمکه چې کم نه نو خ فراخه وا او دغه دنیا کې الله زورن ورکه د دې په دغه خطای باندې دا غفلتو ننظم او سبازم پدې دې کې دی پاتې شویو نو د دې په وجه باندې الله جل جلاله دنیا کې زورن ورکا. د صحابه مبارکو دغه واقعات حدیث مبارکو کې راځي چې کله د خندق په موقع باندې د غزوه خندق په موقع باندې صحابه رضی الله تعالی عنهم ته رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حکم فرمایلو چې تاسو مونږ مکوئ مگر تاسو به مونږ کوئ د بنو قریظه په محله کې به مونږ کوئ هغې ځای ته چې ورسېږئ. صحابه مبارک او فرمایلی بعضو اجتهادي خطایو شو بعضو وی هغلته به د بنو قریظه محلې ته چې ورسونو هلته به مونځ کوو. بعضو چې کم دی نو حکم همدغه و چې د بنو قریظه په محله کې مونځ وکړي او بعضې صحابو جلتي وکړه په هغې باندې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه زورنه مونه فرمایله. هغې د بنو قریظه ته د رسېدلو نه مخکې خپل مونځ وکړو بېغمه به چې کم دی بیا دوی سره جهاد کوو جنګ به کوو. بهرحال دک شان یو واقعیا د مکې مکرمه د فتح نه یو سوره د مخ کې یو بدری صحابي سره چې کوم نه پیښه شوې ده دا غنوم نه حضرت خاطب بن ابي بلتہ رضی الله تعالی عنہ. حضرت خاطب رضی الله تعالی عنہ چونکه بچی
بیبي او ټول خاندان په مکه مکرمه کې او مسلمانانو هغه اسلام پټ کړي او هغه ته امنو. نو دیوی اسنه چې جنگ شروع کیږي هغه زما بچیو چې کم نه نو زما بیبي ته نقصان او تکلیف نه رسي قتل نه کی. نو یو خط ولیکلو خط کی ولیکل چې دا الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک پتاسو باندې لشکر کشی فرمایي. یو مبارک لخر را روان کړي او دا ځان سره یاد کړي چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخر مبارک ته ټینګ نه او که رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات خود تشریف مبارک وروړي او غي مبارک صلی الله علیه وسلم سره لخر نوي نو الله جل جلاله به خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدد فرمایي او تاسو به زیرو زبر کوي. تاسو حالات به بدلي. تاسو په خپل حال باندې سوچ وکړئ. دا مقصد او چیرې دا کافر وای چې مونږ سره سخېګنو که حالان کې دې کې د اسلام د کمی څه خبره نشته. نو کدیله سوک هوا ورکین ډیر بد بکی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته الله تعالی د خط خبر او فرمایلو. قائد عالم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره دو صحابه مبارک نور ک او وی فرمایل په فلان کی مقام باندې به یو زنانه رواني په اوخ بسوري او هغه سره د خاطب بن ابي بلتر رضی الله تعالی عنہ یو خط ته راوالي. دیجه تشریف یوړو پاغه مقام باندې هغه زنانه چې کم نه نو ولیدا نو لاغي اوخه کینولو او ورته ویل ټول سامان تلاشی را کا سامان تلاشی ورک ورته ویل خط د چرته خېږي وی خط خو ما سره نشتا. وی حضرت خاطب دل خط نه درکړي وینه مال خاطب خط نه درکړي. اغي ورته وی کته مونږ له خط نه راکې بتقاضا حکمت عقائد عالم صلی الله علیه وسلم چې څه فرمایلی حق فرمایلی آقا صلی الله علیه وسلم چرته دروغ نه دی فرمایلی. دا الله محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ورته الله حکم فرمایلی. لہذا د خاطب خط تاسو سره کته مونږ له خط نه راکې نو مونږ به کم نه بیا ستاله باس لري کو تاسو سره به خط ګورو. هغه د دې وجنه او یری دا هغه د خپل کم سینه خط رويستو. هغه خط را واغستو. عقائد عالم صلی الله علیه وسلم مبارک ته وخولو. عقائد عالم صلی الله علیه وسلم حضرت خاطب مخامخ کو او پیش کو خپل دربار مبارک کې وی خاطب دا ولی هغه وی د الله په ذات قسم کما د اسلام مخالفت کړي خو لیکن ما خپل بچو ته د امن ورکولو په خاطر باندې مان دا غلطی شوی او غفلت را نشوي. حضرت امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایلی دا الله محبوب صلی الله علیه وسلم ما ته حکم او فرمای ما ته اجازه فرمای چې زه د منافق نصر لریکم. عقائد عالم صلی الله علیه وسلم ډیر خپشو وی عمره خاطب چې کوم نه بدری دی الله ورته بخنه فرمایلی دا الله د متعلق فرمایي د بدرین متعلق الله فرمایلی چې دی به ایمان نه نوزي د دې پزړونو کې ایمان زینی ولې او الله تعالی د دې د بخنه اعلان فرمایي خاطب منافق نشي کېږي. او د بدرین صفات ذکر فرمایلو بدرین نه کم کارو شي اب د بدرین غفلتی بدرین الله پدی باندې نسی الله مجرمان نه ګرځي خاطب منافق نه دی. د دې د وجنه چې کم دی حضرت امیر المؤمنین ته تعلیم فرمایلو بیا امیر المؤمنین د خپل خبره بخنه آقا صلی الله علیه وسلم مبارک نو غختلا او بیا چې کم دی د دې خبره پدې کې دې ته اشاره ده چې دې به د مسلمانانو خلیفہ ګرځيږي نو دته د مسلمانانو تربیت او د تعلیم ورکولو بیان دی پدې کې. او حضرت خاطب تزورنه وا حضرت خاطب بجړل او فرمایل به بیا د دې وجنه اسکندریه ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خط مبارک لګلې نو هغه حضرت خاطب ته ورکړي دي او د دې خبرې چې کوم نه نو یقین دهانی فرمایلی پدې سره چې حضرت خاطب چې کوم نه نو سکا او پاک او بخله شوی صحابي دی الله د محبوب صلی الله علیه وسلم مبارک. نو د خاطب رضی الله تعالی عنہ په باره کې وا څه غلط خیال نه پیدا کوي. عقائد عالم صلی الله علیه وسلم مبارک
پلسم رمضان المبارک د قدسیانو دغه لخر چې کوم نن روان کو او د قدسیانو دغه لخر لزر صحابه مبارک وسره دي او د ذوالحلیفې په مقام باندې یا د جحفی په مقام باندې د مدینه منوره او د مکه مکرمه په مینس کې یو علاقه دی، یو وادي ده. مدینه منوره ته چې سړی زی یا مکه مکرمه ته چې مدینه منوره نه یو سړی زی نو بورډ لګېدلې دی چې دا علاقه چې کوم دی نو د جحفې ده او دا جحفه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت مبارک د سفر په وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په دې لار مبارک باندې تشریف مبارک وړلو او چې کله عقاید عالم صلی الله علیه وسلم ما تاسو تمخ کې ویلي د سیرت مبارک په دک بیان کې دا تقریبا د 2 کالو نه زیات وخت شو چې دی باندې بیان شروع دی. آقا صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته تشریف مبارک وروړو مدینه منوره ته به یثرب وي د بیمارو سے د تبو سے ته ویل کېږي یثرب. دینه بعد به مدینه منوره ته یثرب څوک نه وي ښا صحابه مبارکو چې کوم نه تبه پیراغه بیماران شو د معده او د خېټې تکلیف ورته پیښ شو او د صحابه مبارکو رضی الله تعالی عنهم رنگونه چې کوم نه مبارک زیړ شو. حضرت بلال بجړل وې مونږ د بیمارو زه تر هغه آقا صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه پسې بخپو. آقا صلی الله علیه وسلم مبارک مدینه منوره ته دعاګانې فرمایلې او آقا صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایي الله وې مدینه منوره سره زموږ زړونه مبارک او د مسلمانانو د صحابه مبارک زړونه مبارک وسره لګوا. او آقا صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایلی دا د محبت او د امن خار وګرځو الله او ی الله زمانی کې ابراهیم علیه السلام د مکه مکرمه د برکت دعا فرمایلی وا او تا مدینه مکه مکرمه له ابراهیم علیه السلام په دعا باندې برکت ورکړیو او الله وی عزت تانه د مدینه منوره د پاره برکت غواړم لیکن الله دوچن برکت ورکما مخ کی جمعه کې د دې بیان کړو. عقاید عالم صلی الله علیه وسلم د شپې خوب ولیدو یو تور بلاله د مدینه منوره د زمکه نه چې کم نه پاسې دا او اج کم نه جحفې ته منتقل شو. سحر مانځنه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک با صحابه مبارکو نه پختنه فرمایل چا خو خوب نه لیدلې دا مستقل سنت مبارک دی خونن سبا زمانه کې به پختنه نه کې ولی دا خلق ورپسې اذان پیچله کې تړي څوک وی ما الله خوب کیولې دو څوک وی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ګیره بنه پری دی د سنت مبارکو دشمن بای ګیره بوړو کی کوي ګیری پوری بخاندا کوي مسواک پوری بټو کی کوي انګريز به ځان نه جوړ کړي هغه به وای ما چې کوم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کیولې دو ما الله تعالی خوب کیولې دو یو زناور وی ما سری رزل چې کوم نه په سلورو میاشتو کې الله خوب کیولې دو او شپږ ځل می الله تعالی محبوب صلی الله علیه وسلم په خوب کیولې دو وی الله می سری رزل وی شپږ ځل می چې کوم نه نو ما ویل بس د سلی سلورو میاشتو کې کوم دومره شپې وی او ته چې کوم نه نو زمونږ یو دا زمونږ مریدانم زمونږ په شان داسې د خلی ور پوری تیری دي هغه ورته ویل د خدای بنده ستا د مونږ نه ستا خوب افضل دی ته پکې خدای ویني نو بس خلک چې کم نه نو د خدای ملاقات ته د کیږي رشپنه خو بس دا بیا به چې کم نه نو تا د په آخرت کې هم د خدای ملاقات کیږي خدا مونږ مکه بس مودو سره خدای را ملاقات د سره کیږي نو کنن د جانه پختنه او کنه بس سبب درته وی چې یاره ما خو خوب لیدلې دی الله سره مې ملاقات شو الله ته په سجده پریوتم څوک به وی د ظالم زوی به مونږ نه کوي ای ماما رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ولید خوب کې مختلف قسمه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د سحر د مانځنه بعد او فرمایلی وی الله جل جلاله دا مدینه منوره وګرځول دې ته به یثرب نوایي او د دې بیماری او تکلیفونو او بلاګان الله جل جلاله اوچته کې او جحفې ته منتقل فرمایلی. بهر حال
په دې موضوع به ان شاء الله تعالی بل جمعه کې بیا بیان کوو که خیری. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.